ونشوى ما رصبر ونكم يا شيخ واحد كلام خلاص ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعير. السلام علیکم قدرمندو کتونکو زم ستاسو ورور سلمان درمان د ډیری سواد ټي وي له طرفه په یو نوي اپډیټ کې ستاسو په خدمت کې حاضر یم چې نازبین پوډری باندې چې کوم سړی مشهور دی خپل نوم یې اکبر خان مانو د منګوري سره تعلق لري او ډېر د فن شاعري کوي او خلک یې د مذاقیه شاعرۍ په خوښه باندې خوښوي. نو دا په دې ورځ دوه مخکې یو شعر ویلی دی چې په هغې کې د هغه د قرآن مجید د آیاتونو توهین کړی دی. نو زه به تاسو ته په دې ویډیو کې د هغه ویډیو ولګوم، تاسو دا ویډیو وګورئ. شیخ اوس ښکته پروت دی راتاو شوی دی هلکه ما دا به داسې چلو شو وي دی وجه دا دې څه وایي دا زه صاحب ما ستا دا هم عربي ده زموږ دا هم عربي ده. بیا په لیفټ کې خپلې کمرې ته ختو که نه جي اوس ډېر شیخ خلک ولاړ دی پکې یو کمره غونته وي یو دنګ زنانه پکې وه هغې خبره کوله په اشارو زه پوه شوم وي کاش والله که ستاسو به دې کلام زه پوهېده زما به دې کلام تاسو پوهېده نو څونه به ښه وه. یو ما خپل وړو ته مور ته ټولو ته اشاره وکړه هذا سم بکم عمي فهم لا يرجعون. یا تا کسان وخندل مور مې ویې څه ما د دې ځې لطیفې هم راځي. نو کتونکو ویډیو خو به تاسو سره که شانتي کتلی زی د سره مخکې هم نوره لګومه خو دغه به تاسو ته ووایم چې اکبر خان مانو چې کوم دی نو هغه د قرآن د آیاتونو بېعزتي کړې ده او داسې دله نه و پکار دله پکار ده چې اوس دی توبه وباسي د الله ته وژاړي او الله نه دې معافي وغواړي ځکه چې د قرآن د آیاتونو ډېر غټ توهین کړی دی. دله داسې نه ده پکار هم دا پکار ده چې موږ قرآن پاک په تاخونو کې نږدو موږ له پکار ده چې قرآن پاک راواخلو هغه سټډي کول شروع کړو نور شی کتابونه ګورو د هغې په ځای باندې قرآن مجید راواخلو چې هغه کتابونه موږ وګورو په نن وخت باندې او کم چې تیر شوي دي کم ساینسدانان نو هغوی ټول چې ډېر زیات ساینسدانان دي نو هغوی چې وروسته قرآن مجید یې کتلی دي هغه یې ترجمه کړي دي نو هغه بیا مسلمانان شوي دي چې له اول غیر مسلم وو نو په دې قرآن کې دومره طاقت الله یې ښودی دی او هغوی ټول بیا وروسته مسلمانان شوي دي او د دغې قرآن سره یې ځان نیولی نو موږ له پکار دا ده چې قرآن پاک په تاخونو کې نږدو رااخلو وایو سبق پکې وایو او پړاوه وي نو دا به زموږ دپاره د ښې خبره اکبر خان جانو ته به دا یو درخواست وکړو چې تا دا کومه شاعري کړې ده نو دا داسې نه ده پکار د الله نه توبه وباسه او آینده داسې خیال کوه خپل د فن او د مزاحیه شاعرونو نه موږ ته نه منې کوو خو دا تا چې کومه شاعري کړله نو بالکل دا تا غلطه کړې ده. نو موږ ستاسو سره دا ویډیو شیر کوله چې اکبر خان مانو داسې قسمه شاعري کړې ده. دا ویډیو زه ستاسو سره نوره مخکې لګوم دا ویډیو تاسو کتی شئ. شیخ اوس ښکته پروت دی راتاو شوی دی هلکه ما دا به داسې چلو شو وي دی وجه دا دې څه وایي دا زه صاحب ما ستا دا هم عربي ده زموږ دا هم عربي ده. بیا په لیفټ کې خپلې کمرې ته ختو که نه جي اوس ډېر شیخ خلک ولاړ دی پکې یو کمره غونته وي یو دنګ زنانه پکې وه هغې خبره کوله په اشارو زه پوه شوم وي کاش والله که ستاسو به دې کلام زه پوهېده زما به دې کلام تاسو پوهېده نو څونه به ښه وه. یو ما خپل وړو ته مور ته ټولو ته اشاره وکړه هذا سم بکم عمي فهم لا يرجعون. یا تا کسان وخندل مور مې ویې څه ما د دې ځې لطیفې هم راځي.